وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. ما قبل آیت کریمه کې شکوه بیان شو او د هغې جواب. وس د دې آیت کریمه نه زجر بیانېږي او د آیت حاصل دا دی چې په دې آیت کې الله جل جلاله د مشرک انسان یو دو حالتونه بیانوي، چې یو حالت د راحت او بل حالت د تکلیف، چې په دې کې د دې انسان حالت دا مختلف وي. چې کله د تکلیف په حالت کې وي نو بیا زاریان الله تعالی ته کوي، لیکن چې کله راحت تراشي نو بیا د الله تعالی د آیتونو په ابطال کې کوششونه کوي او تدبیرونه ولا جوړي. نو الله جل جلاله دغه جواب ورکوي، وای دا تاسو چې کم تدبیرونه کوي، دا خفیه میټینګونه چې کوي، نو یاد وساتئ الله تعالی به دې بدله ډیر زر تاسو له درکړي. او تاسو چېرته دا ذهن کې رانولئ چې زمونږ په دې خبرو باندې، زمونږ په دې میټینګونو باندې به الله جل جلاله ته پته نه لګي، الله تعالی با خبره نه دی. نه، الله تعالی فرشتي مقرر کړلی چې هغې ته کرامن کاتبین ویلی کېږي. دا ستا هر یوه خبره، ستا هر یو فعل دا محفوظ کوي. الله فرمایي یعلمون ما تفعلون، چې دغه کرامن کاتبین د هر یو انسان سره دو فرشتي مقرر کړي دي چې ته څه کې، نو دغه فرشتو ته د دې خبرو په باره کې علم حاصل دی. نو دا د آیت کریمه حاصل شو. نو په آیت کریمه کې زجر بیانېږي، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، او هر کله چې وسکو منګه الناس خلقو ته، نو د خلقو نه مراد دلته مشرکین دي. او یاد وساتئ په دې آیت کریمه کې هر هغه څوک داخل دی چې داسې حالت پې راشي، الله تعالی پې اول د تنګۍ حالت راولي او دا دعاګانې کوي، او د تنګۍ د حالت نه پس بیا پې راحت راشي او بیا د الله تعالی ناشکري کوي. نو هر هغه څوک په دې کې داخل دی چې دا صفتونه پکې موجود وي. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، او هر کله چې وسکو منګه الناس خلقو ته، مراتنه مشرکین دي، رحمتا رحمت من بعد ضراء، او وروسته د تکلیف نه. څه مطلب؟ الله تعالی پې تکلیف راوستو، بیماری پې راوسته، او د بیماری نه پسې بیا صحت ورکړو. چې کله ورته صحت میلاو شو نو دی بیا ناشکري شروع کړه، د الله تعالی د آیتونو په ابطال کې ولګېدو. یا دا چې الله تعالی پې خوشحالي راوستې وه، او د هغې نه پسې چې کله منت او زاري وکړه نو الله تعالی پې آباد سالي راوسته، بارانونه وکړه. نو بیا د بارانونه پس دی د الله تعالی ناشکري وکړه، د ناشکرۍ طرف ترال، او د الله تعالی د آیتونو په ابطال کې کوشش وکړو. نو د رحمت نه مراد باران دی، آباد سالی ده او صحت دی. او د ذره نه مراد خشکسالی ده، تکلیف دی، بیماری ده. من بعد ذره، او وروسته د تکلیف نه، مستهما، چې رسیدلی وي دوی ته، اذا لهم مکر فی آیاتنا، نو په دقه وخت کې د دوی دپاره مکرونه تدبیري فی آیاتنا، ای فی ابطال آیاتنا، یا فی دفع آیاتنا، په ابطال د آیتونو زمونږه کې، یا په دفع د آیتونو زمونږه کې، یا په مقابله د آیتونو زمونږه کې. قلت وای پیغمبره الله اسرع مکرا، الله تعالی اسرع ډیر تیز دی، مکرنا په تدبیر باندې،
الله تعالی په تدبیر باندې ډیر تیز دی. نو څه مطلب د دې نه مراد مجازات او بدله ده، یعنی الله تعالی به د دوی د تدبیرونو ده بدله دوی ته ورکوي. ان رسولنا بشک فرشتي زمونږه یکتبون ما تمکرون، د فرشتو نه مراد کرامن کاتبین دي چې الله تعالی د هر انسان سره مقرر کړی دي. دغه فرشتي یعلمون ما تفعلون، ار هغه څه پیژني چې تاسو یې کوئ. نو ان رسولنا بشک فرشتي زمونږه یکتبون لیکي ما هغه څه تمکرون چې تاسو یې تدبیر جوړوئ. فرشتو تر دې هر څه باره کې پته ده.